په بندګانو د الله الذین هغه بندګان استوفا چې غوره کړي وو الله الله خیر الله آیا الله تعالی خیر غوره دی اما یا هغه یشرکو چې شریکان جوړی هغو امن یا هغه ذات خلق السماوات چې پیدا کړي هغه اسمانونه والارض او ځمکه وانزل او نازل کړي الله تعالی ستاسو لپاره من السماء د اسمان نه ماء اوبه فانبتنا نو موږ راټوکولو په دې باندې حدائق باغونه ذات بهجة خاوند حسن او د رونق ما کان لکم ندی مناسب ما کان نشته ستاسو لپاره ان تنبتو چې تاسو راوټوکوئ شجرها ونې د دې الهون الهشته مع الله صد الله سره بلکې نشته بل هم بلکې هغه قوم یو قوم دی یعدلون چې تجاوز کوي هو قل تورتو ان الحمدلله ټول حمد دی لله الله لره په دې ځای کې په مخکینی صورتونو کې په مخکینی صورت کې نعمتونه ذکر شو لہذا په دې نعمتونو باندې الله تعالی نبی علیہ السلام ته امر وکړو چې ته حمد د الله تعالی وایا په اتم وجه سره او په ټولو انبیاء علیهم السلام چې د هغې دا ځینې واقعات مخکې ذکر شوي ندي ذکر شوي په هغه ټولو انبیاء باندې سلام وایه په دې انبیاء علیهم السلام باندې نو لہذا د الذین اصطفانا مراد انبیاء علیهم السلام دی او په دې انبیاء علیهم السلام باندې سلام ولی وایا چې د هغو فضیلت معلوم شي د وجه د عرفان د معرفت د فضل د هغو نه او د وجه د ادا د حق د هغو نه ځکه چې هغو مخکې تیر شوي دي په دین او په اسلام کې هغو محنتونه کړي نو علی عباده الذی نصطفى د دې مطلب دا شو چې سلام علی المرسلین دا مطلب بعض علما ذکر کوي چې دلته الله امر کړی دی نبی علیہ السلام ته چې ته حمد د الله تعالی وایا په چی شي باندې په هلاکت د کفارو باندې چې دا مخکینی آیاتونو کې دا قومونه ذکر شو دا کفارو نو د دیو په کفار دا کفار چې کوم وو د دیو په هلاکت باندې حمد وایا او دا د دې وجې نه چې د سړي دشمن هلاک شي نو دا کافران د انبیاو دشمنو او د یو نبی چې څوک دشمنو نو هغه داسې دی لکه چې د ټولو انبیاو دشمني نو چې د نبی څوک دشمن دی هغه هلاک شه نو په هغه باندې ته حمد وایه ځکه چې دشمن هلاکت باندې حمد پکار دی او په علی عباده الذین اصطفى په دې کې مراد انبیان دي او هغه نیکان صالحان خلک چې غیر انبیا دي هغه هم تی مراد دي او درود سلام په خلکو باندې د انبیاو نه بغیر ابتداء مستقلا هغه جایز نه دی
په هغه کسانو چې هغه حاضر نه وي او چې کم کسان داسې چې په هغو باندې هغه طبعا ذکر کې نو هغو باندې خو صلات او سلام جایز لکه الصلاة والسلام علی نبیه وعلى آله واصحابه داسې ویلی شي ځکه چې د آل او صحابه طبعا ذکر شوي بعض علما ذکر کوي چې الله نبی علیه السلام ته امر وکړو چې قل ته ووایه الحمدلله حمد دی الله له او دا حمد د الله تعالی په دې باندې ووایه چې الله ستا د امت نه عذاب اوچت کړی نو چې رفع د عذاب د امت ستا نه راله نو لہذا په دې باندې حمد ووایه دا نعمت دی چې دا نعمت الله تعالی تعالی درکړلی چې د الله ستا د امت نه عذاب درې کړو نو دا خو نعمت دی نو لہذا په دې باندې حمد ووایه بعض علما ذکر کوي چې علی عباده الذین مراد امت د محمد علیه السلام دی بعض علما ځکه چې دا بعض علما ذکر کوي چې د علی عباده الذین مراد صحابه دي ځکه چې دا صحابه هغه خلق دی چې استوفاهم الله لنبیه چې الله تعالی دا د نبی خپل لپاره غوره د نبی د صحبت لپاره د نبی د مرګستیا لپاره الله تعالی غوره کړي صفا استوفا د صفا ده صفا پاکوالی او طهارت ته وایي لہذا الذین اصطفى دا لفظ د انبیاء سره مناسب دی بعض خلک ذکر کوي چې په قل کې خطاب لوط علیه السلام ته دی قل تور ته ووایه اے لوط الحمدلله حمد د الله دی او لوط علیه السلام ته خطاب ځکه وشو چې حمد د الله په دې باندې وایه چې ستا امت چې فساق کافران هغو به قبیح اعمال کول او کافر مشرکو الله تعالی هلاک کړه نو چې کله الله تعالی هغو هلاک کړه نو په هغو باندې د الله حمد ووایه قل الحمدلله لہذا دغه په دې اخلاصۍ باندې چې د الله تعالی تاسو له خلاصۍ او نجات د عذاب نه درکړه نو په دې باندې د الله حمد ووایه خو دا خبره بعیده ده ځکه چې په داسې ځایونو کې چې قل راغلی نو هغه خطاب زمونږ نبي آخر زمانې نبي علیه الصلاة والسلام ته نو لہذا خطاب هغه ته کول دغه دلته گویا چې متعین دی الله تعالی خیر غوره دی اما یا هغه یشرکون چې شریکان جوړ کړي هغو الله غوره دی که چې دیو کوم شریکان جوړ کړي او په بعضې آثارو کې راځي چې نبی علیه السلام به چې کله دا آیات ولوستو نو ویل به چې بل الله خیر و ابقى و اجل و اکرم چې الله تعالی خیر غوره دی ابقى باقی دی اجل وی دی و اکرم او عزتمند دی رسول علیه الصلاة والسلام به دا ویل الله خیرون الله ډیر غوره دی خیرون دا مطلب نه دی
د دې نه که خیر اسم تبذیل شي او په معنا تبذیلی شي نو د دې نه معلومه دا شو چې الله ډېر غوره دی او د دې په دې اما هغه یشرکون چې دیو شریکان جوړ کړلي بوتان او دیو چې د الله سره شریکان جوړ کړلي په هغې هم څه غورهوالی پکې نفس فضیلت او خیریت به په هغو کې هم پکې اعلان کې چې په دغه بوتانو کې او په دغه کې خو هېڅ غورهوالی نه نو د دې وجې نه علما ذکر کوي چې خیر اسم تبذیل په معنا د نفس پیل دی او معنی دا چې الله تعالی خیر غوره دی یا هغه چې دیو شریکان جوړ کړلي بلکې الله غوره دی او د دیو دا شریکان خو هیڅ شی نه دي امن یا هغه ذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړي دي هغه اسمانونه او پیدا کړي هغه اسمانونه او ځمکه یا چې دیو شریکان جوړ کړي هغه غوره دي یا هغه ذات چې اسمانونه او ځمکه پیدا کړي او اسمانونه او ځمکه چې پیدا کړي هغه الله دی او د دیو دا شریکان و خدایان دا خو په خپله جوړ شوي دي دا خو خلکو جوړ کړي دا خو اموات دي دا خو چې شی نشي پیدا کولی نو لحاظه په هغو کې د سره نه غورهوالی شته نه بلکې هغه ذات خو غوره دی چې اسمانونه او ځمکې پیدا کړي وانزل لكم من السماء ماء او نازل کړل هغه ستاسو لپاره د اسمان نه ماء او اوبه باران اسمان نه چې کومې اوبه نازلیږي هغه ته باران وایي نو الله د اسمان نه ستاسو لپاره باران کړلی دغه ذات غوره دی حدائق ذات بهجة هغه باغ چې د هغې نه دیوال را چاپېري دا د احداق نه دی او احداق احاطې ته وایي نو هغه باغ چې په دې باندې دیوال را چاپېري هغې ته حدیقه وایي او اصل کې حدیقه او احداق احاطې ته وایي چې احاطه پې کړي بهجه خاوند حسن او د رونق ما کان